وی چې څوک د عاشورې پر ورځ په خپل بال بچ باندې اهل عیان د ده په کور کې چې کوم خلک دی او دی ول عموما ډوډۍ راوړي هغې باندې فراخه روزي وخوړه نو وسع الله علیه سایر سنته نو راتلونکي غونډ کال به دله خدای پاک فراخه روزي ورکړي. اوس ګوره لږ په حدیث پوه کې فراخه روزي وته فراخه روزي څه ته وایي لکه نور کله دې په کور کې یو روټۍ پخوله چې بچو ګزاره کوي نن دوه پخې کا نور کله څلور پخولې چې بچي ګزاره کوي نن پنځه پخې نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخوله او ترکاري نن وسره خیر د فراخه کله روزي روجي موجي ور سره پخې نور کله به خالی روجي پخولې نن لکه فراخي او غوښه پکې واچي دې ته فراخي و دا نه چې ډېره قیمتي ډوډۍ پې وخوري حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ پې وخوره حدیث کې دا نشته چې ډېرې پیسې ولګاو نه فراخي پښتو لفظ تاسو پې ښه پوهېږئ یعنې داسې روټۍ بچو له ورکړه چې هغې دو نه وایي چې بابا ډوډۍ کمه شوه نوره را بابا روجي خو خلاصې شوې نورې را بیبي دا غوښه خو خلاصه شوه نوره را چې هغې پرېمانه وخوري پښتو کې ورته پرېمانه بس ټیک شو خبره که یو سړی و یاره زه فراخي دې ته وایم چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله نن ورسره میوه م ورکړو نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله یا په هفته کې به په یو ځل خوړله او دې ځل په 2 کیلو غوښه وخورم او دې ځل به 2-3 سیزونه پاخه کم او په بچو به وخورم لا ښه خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده اوس خو پرجونه درکاره ماشاءالله ډک پراته دي اوس خلکو چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته یې سنبال کې وویخېږي نو په شریعت کې منع نه دي صحابه به هم غوښې وچولې خو هغې به ورسره بل چل کاو هغې به د قربانۍ غوښې 3 حصې کړې نو یوه حصه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له ورکړه بله به یې په میلمنو خوړه یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له او بله حصه به یې په خپله خوړه نو هغه به زر نه خلاصېده ګډان به ګډ به یې لالو مالدار به وخان به لالو نو اوچا به نو سنبال به بیا به رسته خوړه نو که هغه خپله یوه حصه ته سنبالولی شي خو تاسو مونږ خو هغه خپله نه د فقیرانو حصه هم سنبالو د مسکینانو حصه هم سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکي په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې او چې تپوس دی کې دا مې عاشورې له ساتلې ده هلکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانۍ غوښه د عاشورې له ساتي د عاشورې نیت پکې مه کوه هسې که ساتې ساته نو خیر فرج به الحمدلله ستاسو لبریزي لبریز نو په بچو یې وخورئ غوښه پې وخورئ ښکلې روزي بچو له ورکړئ او دا ورکوي خلک دا روژه څوک نه نیسي خو دا کار کوي ځکه ما نه اکثر خلک دا تپوس کوي یاره دا تپوس کم خلک کوي یو 2 کسانو دا ټلیفون وکړه یا 3 وایي هغه روژه به کله نیسو لیکن د 100 نه زیاتو خلکو د دې میاشت په شروع کېدو دا تپوسونه شروع کړي دي چې مولوي صاحب هغه چې پراخه روزي ورکوي هغه کمه رواز ده بچو له چې پراخه ډوډۍ ورکوي هغه کمه ده مې دې کې یو کال پراخي ده نو ځکه د دې تپوسونه کوي او د دې تپوس نه کوي چې روژه کله ده ځکه هغې کې یو کال ګناه معاف کېږي نو ګناه ته خیال نشته چې معاف شي او د کال پراخي ده نو دې ما تپوس کوي چېرته چې د رجب د زبرګې په میاشت راشي یا د شعبان راشي هم دا خلک وایي هغه پراخه روزي چې د هغه په 10 ورځ والا کې ده مونږ د خدای بنده دی کې نه دا په عاشوره کې ده نو دا بس لازم ملزوم هم ګورې نه ګڼه چې خامخا داسې ده خامخا نشته پکې یو بهتر کار دی کړي او که ښه کړي ونه کړو نو سم نشته لازم به عاشورې دا نه وایي چې عاشوره دې ته وایي چې بچو له به خامخا ورکړي مستحبو کې دا شی نشته چې خامخا به خو خبره ده په بچو فراخه روزي وخورئ نو آینده یو کال به له خدای روزي فراخه کړي او روژه ونیسئ د یو کال د روژو ثواب به د خدای پاک درکړي انشاءالله العزیز